وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غزي بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا خير من دفنت بالقاع عازمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات الله رب ذوالجلال تمام پیغمبرانو ته دا حکم کړی دی چې حلال خورئ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات پیغمبرانو ته حکم شوی چې حلال خورئ طیب سیز خوره په هر وخت کې هر پیغمبر ته دا حکم شوی او څرنګه چې دا حکم تمام پیغمبرانو ته شوی دی همدغه رنګ دا حکم مؤمنانو ته الله رب ذوالجلال بیان فرمایلی يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم امدغه حکم الله رب ذوالجلال مؤمنانو تم کړي اے د ایمان خاوندانو پاکیزه سيزونه خوري پیغمبرانو ته حکم د حلال خوراک پیغمبران علیهم الصلاة والسلام په مخلوق کې د تمام مخلوق نه افضل مخلوق دی د انسان د کمال اخیری درجه د پیغمبري ده د پیغمبرۍ نه بره انسان نشیتلی بس دا اخیری درجه د انسان د کمال ده نو کاملین خلق ته دا حکم شوی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا چې پاکیزه سيزونه خورئ حلال سيزونه خورئ او نیک عمل کوئ حضرت داود علیه السلام ته چې کله سلطنت میلو شو بادشاہت ورته میلو شو نو د بداسې په دې کوڅو کې چکر و او معلومات پې کو د خپل رعایا په باره کې او د خپل ځان په باره کې به هم د خلکو نه تپوس کو نو وی دې داسې یو وارې تېرېدو یو کس نه تپوس وکړو چې دا داود علیه السلام څنګه سړی دی الله رب ذوالجلال په شکل انسانی کې فرشته رالیږلې وه نو وی ده ته تپوس وکړو چې دا داود علیه السلام څنګه انسان دی
او بادشاہت یې څنګه دی؟ نو هغه ورته ووی چې داود علیه السلام خو ډېر ښه انسان دی، ډېر نیک انسان دی، خو دا یو کمی ده پکې چې دی د بیت المال نه خوراک کوي. وی الله رب ذوالجلال ته چې کله داود علیه السلام د شپې پاسېدو دا دعا یې وکړه چې یا الله مال څه داسې کاروبار راکړه چې زه پې خپل رزق ګټم. نو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، منګه د هغه دپاره اوسپنه نرمه کړه او د دغې اوسپنې نه به بیا زغرې جوړولې او په هغې باندې به چې کمې پیسې وګټلې نو وایي نیمې به صدقه کړې او نیمې به خپل معیشت کې صرف کړې او گزاران به په هغې کا. عیسی علیه السلام په باره کې علامه ابن کثیر رحمه الله لیکي چې د ده مور به دغه وړۍ غړلې او د هغې چې کومه منافع راتلله په هغې باندې به عیسی علیه السلام گزاران کا. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی ما من نبی الا وقد رعى الغنم، چې هیڅ یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې هغه دا ګډې بیزې نه دي سرولې. نو ورته وویل چې وانت ایضا یا رسول الله، تاسو دا ګډې سروري دي؟ رسول الله مبارک فرمایي او مام سروري دي بقرارید لأهل مکه، پسو قیرات باندې ما د خپل اهل مکې والا د پاره دا ګډې سرولي دي. نو حلال رزق، پاکیزه رزق پیغمبرانو ته حکم شو یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، چې پاکیزه رزق خورئ وعملوا صالحا، ورپسې الله رب ذوالجلال بیان فرمای او نیک عمل کوئ. نو وی دعا حلال رزق د پاره د طیب رزق د پاره په عمل صالح کې ډیر دخل دی. کله چې رزق د انسان حلال وي نو د الله عبادت به ورله خوند ورکوي، او کله چې د انسان رزق حرام شو د الله عبادت به ورله خوند نه ورکوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله لوی فقیه تیر شوی دی، د مذهب امام دی. دا یو واری د امام شافعی رحمه الله ځای ته راغی، نو امام شافعی رحمه الله ورله میلمستیا وکړله او خپلو لوریانو ته ووی چې یو ډیر نیک انسان راغلی دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله لوی فقیه راغلی دی او لوی عبادت گزار بنده زما ځای ته راغلی دی، نو تاسو د ده ښه خدمت وکړئ او د ده چې څه ضروریات دي هغه تمام به تاسو برابر کړئ. لوریانو یې داسې کار وکړو د امام شافعي رحمه الله چې ښکلی طعام یې تیار کو، ښکلی خوراک یې تیار کو، د دوه دریو کسو خوراک یې تیار کو، هغه هم راوړو امام احمد بن حنبل رحمه الله ته یې کېښودو او د شپې دپاره یې ورله د مصلي انتظام وکړو چې دی به تهجدو ته پاسي او ورسره یې کوزه کېښودله چې کو دی د اودس ضرورت شي اودس به کوي. مخکې به دا
روټینو چې میلمه براغ خلکو به ورته مسله کې خوده ورته به کوزه کې خوده چې دی به اودس کوي سیبا زمانہ الټه شوې ده اوس ورته وای داسې ځای سره ورلکټ سم کې چې هلته چارجر لګوي موبایل ته ټوله شپه به په موبایل کې لګوي که نه او داسې ځای کې ورلکټ سم کې چې هلته وای فای کار کوي هلته نیټ کار کوي بیا موږ راولګو او د هغې بزرګانو په باره کې موږ خبره کوو چې موږ هم د هغوی په نقش قدم روان بهر حال امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته دا تیاری چې وکړو دوی لاړل سحر امام شافعي رحمه الله چې مونځ لتو دیم ځان سره بوت دا لوریانې راغلې چې وی قتل کم د دوه دریو کسانو خوراک چې تیار کړو امام احمد ابن حنبل رحمه الله هغه ټول په یوازې خوړل چې ورغل مصلی له مصلی چې دوی څنګه غونډه کړې همغه شانتې پراته ده اډو کوله شوې نه ده کوزه وکتله کوزه مو هم هغه رنګې ډکه پراته ده نو دوی وی چې زمونږ والد صاحب خو وی چې دا خو ډېر بزرګ شخصیت دی او دا خو ډېر متقی انسان دی دا متقیان خو دومره خوراک نه کوي لکه دا ده چې څومره وکړو بیا تهجد لم نه دی پاسېدلی دا څنګه متقی انسان دی مسله هم هغه رنګې پراته ده لوټه هم هغه رنګې ډکه پراته ده کوزه هم هغه رنګې ډکه پراته ده چې کله امام شافعي رحمه الله راغی کور ته راغی لوریانو ورته وی چې تاسو د دې میلمه په باره کې موږ ته کوم صفات یاد کړو موږ خو د هغې برعکس وموندل تاسو وی چې ډېر بزرګ شخصیت دی ډېر متقی انسان دی ډېر فقیه انسان دی خو دکې خو موږ یو درې کاره داسې ولیدل چې هغه د متقیانو صفات نه یو خو یې د دوه دریو کسانو خوراکې په یوازې خوړلی دی بل تهجد ته نه دی پاسېدلی مسله هم هغه رنګې پرته ده او بیا چې تاسو کله مونځ لتلی دی در سره داسې تللی دی او داسې هم نه دی کړی دا څنګه فقیه دی او دا څنګه بزرګ شخصیت دی نو هغه زمانہ خیر القرون زمانہ وه داسې نه وه چې په خولې به یو او په زړه به یې بلو دلته سی به په زړه کې به ورپسې کنځل کوي او په خولې به ورته ښکلې ښکلې خبرې کوي سی به خیر القرون زمانہ وه چې څه به یې په زړو هغه به یې په خولو امام شافعي رحمه الله وی دا خو صحیح خبره ده ورغه امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وی چې صاحب زما دا لوریانو ته باندې اعتراضات راغلل درې اعتراضه یو اعتراض خدا دې چې تا دا روټۍ د دوه دریو کسانو په یوازې خوړلې ده نو هغه موږ پخکړې ممتا دپاره وه خو د هغوی په ذهن کې دا راغلل چې دا خو بزرګ شخصیت دی او بزرګان خو دومره خوراک نه کوي تا دا دومره روټۍ په یوازې خوړلې ده دویم دا چې تا ته مسله ایښودې وه هغه چې څنګه پراته وه همغه شانتې پراته وه دریم دا چې تا ته کوزه د اوبو ډکه ایښودې وه د اودس دپاره نو سار ته ما سره تلې اودس دې مو نه کړو د هغوی دا اعتراضات تی بیا د هلته م اودس نه دی کړ امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته وفرمایل وایي دا اعتراضات دي وایي او دغه اعتراضات دي امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته وفرمایل وایي ستا د لوڼو اعتراضات په ما باندې صحیح دي خو د حقیقت حال هغوی ته پته نشته دی
کله چې ما ته روټۍ کېښودلې شوه او ستاسو د روټۍ نه ما اوله نوړۍ وکړله نو ما ته یو عجیبه نورانیت حاصل شو او یو عجیبه اثر مې په زړه شو نو ما چې روټۍ خوړله نو هغه نورانیت او هغه اثر نور هم زیاتېدو ما وی چې دا روټۍ ډېره زیاته حلاله روټۍ ده نو روټۍ مې خوړه نو زړه کې مې رالل چې داسې حلال روټۍ به درته بیا یا ملاویږي یا به نه ملاویږي راشه ټوله وخوره هغه د نورانیت اثر په ما باندې شو ما روټۍ ټوله وخوړله او چې کله مې روټۍ ټوله وخوړه نو د هغه نورانیت اثر دا و چې ما په قرآن او حدیث کې فکر او غور شروع نو مسائل مې راوښکل په زرګونو مسائل مې راوښکل ځکه چې حلاله روټۍ مې خوړلې وه نو په دغه مسایلو کې لګیا وم تر دې چې د تهجد ټیم شو زه په ځان باندې نه یم پېښ شوی نو ما وی چې تهجد کې نو د تهجد نه بهتره دا ده چې زه مسائل راوباسم د قرآن او د حدیث ځکه چې د علم یو باب زده کړه چې دا د 1000 رکعاتو نه افضل ثواب لري نو په دغه مسایلو کې ذهن ختم دا مسائل مې راوښکل نو تهجد مې په دې وجه ونه کړه او بیا چې تاسو سره روان شوم مانځه له تلم د سحر نو زه ټوله شپه وده شوې نه یم د دې روټۍ ستاسو دومره نورانیت او دومره برکت چې ټوله شپه زه وده شوې نه یم نو زما اودس نه دی مات شوی نو ما به اودس څنګه کړه دا د دغې روټۍ برکت دی د حلال روټۍ برکت چې ما ټوله شپه په ویښه باندې تېره کړلو د قرآن او د حدیث مبارکه نوې مسائل راوښکل یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا